بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. دا سورت دی سورت الحجرات مدنی سورت دے 49 نمبر دے ترتیب دا قرآن کی 106 نمبر دے پر ترتیب دا نزول کی دا سورت مجادلے نبعد نازل دے. ربط دا مخ کی سورت سردار ہے چی پتیر سورت کے بشارتو فتح بانے او پدی سورت کے اس انتظامی امور بینی گی چکل فتح راشی حکومت کل اللہ در کی غلب در کی نبیا با نظام سنگ چلوئی دا غید فاربیا سے انتظامی امور بکار دینو پدی سورت حجرات کی انتظامی امور ذکر کئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت حجرات بنیادی طربانی یو سوشل سورت دے دا سماج سوسائٹی او سماج سنگ جوڑی گی اجتماعیت کے وقت سنگ تیری گی دا ہر چا با کم کم حقوقی دا کشر حق کم دے دا مشر کم دے دا حکومت حق سے دے دا داعی با کی کم کم کاری دا مسلمانان اخپل سا پوزیشن دے دا آداب پدی کے بین شوی دی. یا ایوہ الذین آمنو اے مسلمانانو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ لا تقدموا ممخ کے گئی تاسو بین یدی اللہ ورسولہ دا اللہ و دا اللہ رسول نمخ کے لا تقدموا مخ کی مزعی بین یدی اللہ ورسولہ دا اللہ و دا اللہ رسول نمخ کے دا اللہ دا اللہ رسول نمخ کے مزعی مخ کے گئی تی ہمو ممخ کے گئی تاز دا اللہ و دا اللہ دا رسولنا سنگتی ممخ کے گئی لا تقدموا فعلا وعملا تاسو دا پیغمبر و دا اللہ نمخ کی کار مکوئی یعنی چا اللہ و رسول تکل نئی ویلی دا کار وکی اغا مکوئی تاسو تابع دا اللہ و دا اللہ دا رسول یہ اتیع اللہ اتیع رسول نو که تاسو دا اللہ دا رسول نمخ کی گئی پا خبر کی نو تاسو بیا بی دینی کوئی دین آغا دے چی دا اللہ و دا اللہ دا رسول اطاعت پدی کی وشی. لا تقدموا ممخ کی گئی بین ید اللہ و رسول دا اللہ و دا اللہ دا رسول نمخ کی دا امیر نمخ کی گئی ما پا خبر کی ما پا رائے کی ما پا قول کی نا پا فعل کی نا پا عمل کی دا امیر و مانے اتباع دا امیر وکی اتباع دا رسول. واتقوا اللہ دا اللہ نویرے گئی ان اللہ بشک اللہ تعالی سمیعون ولیدن کے دی علیم پوہ دے. دویم ادب د پیغمبر د پاسه خپل आवाज ما د پاسه کوي دا بیا د بیا دا تاسو څنګه چې نظر خطه ساتي نو आवाज هم خطه ساتي زنانه وای نظر خطه وساتي او د پیغمبر د مشر په مخ کې تاسو خپل आवाज خطه وساتي د پیغمبر د आवाज د پاسه خپل आवाज ما د پاسه کوي. ا پیغمبر اوس استاد دې پلار دې استاد د مخ کې مزه پلار باندې مخ کې کېږي ما اوس پلار دې دغه مخ کې مزه مخ کې کېږي ما आवाज د استاد د پاسه کومو د پلار د پاسه کومو د مشر د پاسه کومو د معنا ده. شان نزول ده چې کله بنو تمیم مسلمانان شورال مدینه ته یو ساده خلکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دو غرما او دی په دی دیوارونو کې داخلي ورکړی او چغې والی یا محمد خرج یا محمد خرج راوز او راوز چغې والی نو الله وتوی چې لک صبر هم کړای وکنه بل دا و چې رال نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل یو کس له مشرکو نو حضرت اقرا ابن حابس رضی الله عنه یو دسه کس دا مشرع حقدارو خبرې هم کولې شو نو ابو بکر صدیق ویل چې دا بوله مشرکو عمر فاروق ولنا دا قاقا چې دی قاقا ابن معبد دا بوله مشرکو ابو بکر صدیق ورته وی چې ستا غرض صرف زما مخالفت دی ما راي ورکته ولې ما خبر رد کې وای چې ما ستاسو خبر رد نه کړې یو بس خبرې چته کړې نبی اسلام چپ شي او دې ستلګي او تیز تیز خبرې کولې نه الله ویل دا بیا دې دې سم کوي تاسو. یا ایها الذین آمنوا اے مسلمانانو لا ترفعوا اصواتکم مد پاسه کوي خپل आवाजونه فوق صوت النبی د پیغمبر د आवाज د پاسه ولا تجهروا پته زما کوي له د تابع القول خبره پته خبره مکوي اسور که جهر بعضکم لبعض پس پشان د تیزی خبرې د بعض استاسو بعض وتا یو بل د تیزی خبرې کوي پیغمبر ته مکوي او یا دا معنا ده یا محمد پیغمبر ته موایي یا رسول الله وته وي دی ویل یا محمد اخرج د چغي والی انت هبت اعمالکم د دې رنا چې برباد بشي استاسو اعمال کراهیت ان تهبت اعمالکم د حبط الاعمال راولي سړی چې کله आवाज د پاسه کې د پیغمبر د आवाज د پاسه وانتم لا تشعرون تاسو باندې پويږئ شریعت کې چې څنګه د غزل
غض البصر حکم دی دغه سي غض الصوت هم دی. غض البصر دی ته وي سړی خپل نظر ښکته وساتي. دا بل ورځ چې دا کومه مسله پېښور کې راغله یونیورسټۍ کې فیسبوک نن سبا ډک دی تاسو به کتلي تصویران افطاري پروګرام دی او په یونیورسټۍ کې په دې لان کې او په دې صحن کې ډېر ښه خلک دی هلکان هم دي او جنکۍ هم دي او دسترخوان غوړېدلی دی او روژه ماتی کوي یو طرف ته جنکۍ ناستې دي او بل طرف ته هلکان ناست دي. یعنې داسې بېغیرتي چېرته په تاریخ کې پښتنو چېرته نه وکړې. په تاریخ کې داسې بېغیرتي پښتنو نه ده کړې چېرته. په مسلسل موږ د دین نه لرې وځو آخر دې بد اخلاقي ته پاتې شولو چې اوس نوجوانان هلکان د جنکو سره یو ځای افطاري کوي. دا پښتانه خو ګورئ د خپلو ښځو سم افطاري نه کوي. خلک ځي جوماتونو کې اکثر روژې ماتوي. اکثر ګورئ ټول دا هلکان او دا سړي ځي جومات کې چا لمونځ وکړو او د پېښور د یونیورسټۍ هلکان راولګېدلو او د جنکو سره افطاریانې وکړلې. دا ولې د اصل کې بېغیرتي دې حد ته ورسېدله چې یو سړی د خپل لور نه دام نه دی خبر چې زما دا لور پېښور کې په کوم ځای کې روژه ماتی کوي او په کوم ځای کې شپې کوي او په کوم ځای کې سبق کوي او د هغې سبق څنګه دی دا ورته پته نه لګي. دغه جنکۍ د چا خویندې به نه وي، دا به د چا لوریانې نه وي، د چا به ورېرې نه وي، د چا به خورزې نه وي. خو چونکې دا بېغیرتي بار بار کړي که نه بار دا جنۍ کالج ته یوازې ځي، یونیورسټۍ ته یوازې ځي، راځي یوازې او هلته کې بیا په کم هاسټل کې پاتې کېدله. موبایل ورته الاو دی، فیسبوک ورته الاو دی. تاسو ګورئ که نه بېشماره اکاونټونه د جنکو دي او دا په دې فیسبوکونو باندې او په دې ټویټرو باندې ولګیا دي. خلک یې تباه برباد کړل، دوکې د خلکو سره کوي. د هغوی د غیرت جنازه ووتله، د مور او پلار یې ووستله. دا کوم حد ته خبره ورسېدله. دا دومره بېغیرتي چېرته پښتنو نه وکړي لکه څنګه چې دې وکړه دې حد ته ورسېدل. یو خو دا چې روژه نیول دا خو ځان له حکم د الله دی او دې خلکو دا زم دا روژه نه دي، دا روژه نه وکړه، دا روژه وې نو د روژې خو نبي علیه صلات وسلام صفت ته بیان کړی دی چې روژه څه کوي. فإنه له وجاء، نبي علیه صلات وسلام فرمایي یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. که څوک د واده طاقت لري واده وکړي. ومن لم یستطع فعلیه بالصوم، او که څوک د روژې طاقت نه لري نو تاسو روژې، که څوک د واده طاقت نه لري روژې ونیسئ. ولې؟ فإنه له وجاء، دا د انسان شهوت ختمي شهوت. روژه چې سړی نیسي ګناه ته زړه نه کېږي. او دا خو د سورة نور حکم دی. قل للمؤمنین یغض من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. نظر ښکته وساتئ. خو جدي په یو ځای باندې دا په تاریخ کې پښتنو نه وکړی چې هلکان جنکۍ یو ځای ناست دي، مطلب دا روژه نه و. بس دا په روژه کې هم لږ د خپلو خویندو د خپلو بچیانو د خپلو وروڼو خیال ساتل غواړي. د پښتنو ته وایم پښتنو پلارانو میندو د خپلو بچو خیال ساتئ. یونیورسټۍ کې سبق وي کله کله خواله ځئ، موبایل ولګورئ. تاسو د هغوی لږ ځان خبرول غواړي. دا کوم حد ته خبره ورسېدله. نو غض البصر په شریعت کې مستقل حکم دی. سړی به خپل نظر ښکته ساتي. او دلته غض الصوت هم دی. مخکې سورت حجرات کې هم راغلي وو، په سورت احزاب کې چې یا نساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول. التم غض الصوت او اسکته ساتي. دلته مو جواز کته ساتي. ولا تجروا له بالقول كجار بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم انتم لا تعلمون وانتم لا تشعرون. ان الذين بشك آگسان یغضون اصواتهم جخکت ساتي خپل اوازونه عند رسول الله تعالی رسول بخوا کې اولئک الذين دا خلق دي امتحن الله چې الله پاک کړي دي قلوبهم دا غزرنا للتقوى تقوا تا. امتحان الذهب والفضه ستوي سپا کول. امتحانا اخلص الله پاک کړي دي، طهرا الله پاک کړي دي. لهم دلیل بار مغفرتون بخنه دا و اجر عظیم لوی اجر دی ورلا. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات. دا ابن تمیم چې راغلی مسبخین ټیم دی او چغې پیغمبر ته ولی یا محمد اخرج یا محمد اخرج. الله وی ان الذين بشک هغه کسان ينادونك چې اوازونه کوي تا ته من وراء الحجرات رست د دیوالونو د شانه د شاده دیوالونو نه اکثرهم اکثر د دین لا یعقلون پوهیږي نه. ولو انهم صبروا او کدوی چرته صبر کړی وي حتی تخرج حتی چې راوته وي ته الیهم دوی ته لکان خیر لهم دا به غوره وي د دوی دپاره. والله الله تعالی غفور بخونکی دی رحیم همیشه مهربان دی. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. د دې آیت مطلب دا دی چې کله مسلمانانو ته د غیب یو خبر راشي، د سترګو نه دی لیدلی، د غوږونو نه دی اورېدلی، نو فوراً د چا په خبره باندې یقین نه کوي بلکې اول د هغې تحقیق کوي.
نن سبا ګوره دروغ ډېر زیات دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو کنه چې خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. بیا به دروغ خوريږي. نن سبا دروغ خوري دي. لہذا کتا تخپل ملګری خبر وکړو معلومات بکاري. کتا سوای چې ملګری څنګه دروغ وایي نو ځان ته وګوري موږ دروغ نه وایو. سو چې سړی په خپل دروغ وایي کنه په خپل دروغ وایي نو بل سړی دروغ نشي ویلې. په دې وجبانې د خبرې تحقیق کول پکار دي. او کله چې به تحقیق سړی د چا په خبره باندې یقین کوي نو بیا معاشر ورانی. د زنانو کې د زنانو ولي وسر ورانی په کلو کې زنانه وسر ورانی د څه خزه په کلی کې نه ټولو سه احساس دا ولي ځکه دا زنانه دروغ ډیر وایي. د الله نه یریږي به دروغ وکي. حقیقت دا زنانه د الله نه یریږي. منځونو پسې مزه چې منځونه کوي او یا روجي ډېرې نیسي دروغ ډېر زیات وایي. دروغ نه ځان ساتل غواړي. د ایمان نښه دروغ پرې ښودل دي. ګورئ د څو پورې یو انسان دروغ وایي دا مؤمن شي کېدلی. او دې زنانو کې دروغ دومره زیات دي دومره زیات چې روزانه بس دا ته خبرې پلانې داسې کار وشو چې ورشم هلته به څوک اړو یم نه پلانې داسې کار وکړو اړو هغه بل ته راغلی نه. او دا خبره دروغ ویل او دروغ اورېدل او منل نو بس سبا ایسته ورانه راشي. د دې خواښې د انګور منځ کې ورانه په دروغ راځي. د اندرور او د ورندار منځ کې په دروغ باندې د یوریانو منځ کې په دروغ باندې د بنو منځ کې په دروغ باندې دروغ کم حد ته ورسېدل. مفسرین لیکلي دي چې دا آیت نازل دی په باره د ولید ابن عقبه بن ابي معيط کې. ولید ابن عقبه بن ابي معيط بنو المصطلق چې کله په شپږم کال مسلمانان شول د حارث ابن زرار چې کوم قوم دی د جویریه رضنها خاندان دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل چې تاسو مسلمانان شوي نو کال کې به تاسو زکات ورکوئ. ویل ټیک ده. په پلاني تاریخ د رجب په میاشت کې یا د شعبان هر میاشت ورته ویلې وه زما یو الچی به راځي نماینده عامل زکات به ورکوي. هغه تاریخ ته هغوی تیاری وکړو او دی چونکې د هغوی لومبی زکات و ډېر خوشحاله و چې یو الچی به راځي موږ ورته زکات حواله کړو. ډېر خوشحاله و. ولید ابن عقبه بن ابي معيط او نبی علیہ السلام ولګو لاړ شه او د بنو المصطلق نه وته زکاتونه راوړ کی. ویل ټیک ده. اتفاق دا و چې د دوی او د دې بنو المصطلق په منځ کې په جاهلیت کې پخوا دښمني تېره شوې وه. دا چې کله لاړو ورسېدو نو ویل خلک راوتل استقبال ته چې اوس به د نبي علیه الصلاۃ والسلام قاصد راځي موږ به زکات ورکوو. وایي ده ویلو چې غالبا زما نه خبره شوي دي ما اوس وژني. ګوره دلته غلط فهمي وشوله. دروغ یې قصدن نه ویل. راغی واپس نبی علیه السلام ته وایي رسول الله تا داسې خلکو لېږلی وم زه یې وجلم. اوس نبی علیه الصلاۃ والسلام دا تحقیق ونه کړو په دې ځای کې چې یاره تپوس اوس وکړي چې تاسو ولې زما سړی وجو. خو چونکې صحابي خو دروغ نه وایي او دا دروغ هم نه غلط بیاني شوې وه. د دې ولید په خبره باندې یقین وکړو او ویل بس مزه او خالد ابن ولید او ملګرو ته وایي چې یاره تاسو ملګرو ته وایي تاسو تیاری وکړئ چې تاسو لاړ شئ جنگ لا جهاد لاړ شئ. تاسو دلته جهاد دپاره تیاری کیږي او دغه د حارث ابن زرار د نبی علیہ السلام څخه راورسېدو. الله رسول ویل سړی دې راونه لګو تا موږ په تمه کړي وو. ویل تاسو خو زما سړی وجو. ویل کله. ویل دا ولید راوغواړه چې راویې ویل ته کله راغلی. ویل زه پلاني ځای پورې درغلی ما تاسو ټول راودي موږ خو ستا استقبال ته راودي وو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوه شو الله حکم راولېږو آینده دپاره د چا به خبرو یقین داسې مه کوئ تحقیق کوئ. که ستا ورور هم تا ته خبره وکړه چا باره کې وایي زه به تحقیق کوم. ملګري دې وکړله ښځې درته وکړله خاوند درته وکړله استاذ دې خبره وکړله شاګرد درته وکړله نږدې دوست درته وکړله زه به معلومات کوم. زما په دې عمر کې زما اندازه ده چې خلکو 98% دروغ وایي. 98% خلک دروغ وایي. 2% خلک رښتیا وایي. 2% خلک دا رښتیا وایي. او په دې 2% کې رښتیا دا دي چې خلک غلط بیاني کوي بیا هم یعنی بیخي سوچه خبره څوک نه کوي خامخا پکې سبب پکې وایي. به طور مثال طالب دی او دا چوټي یې کړل دا استاد ولکه ولې راغلی یاره بیمار وم په سر مې درد و. دا جواب دی ټیک دی. او دا بس وایي یاره چې سم بیمار وم سمه تبه مې وه. دا سمه پکې دروغ وایي. بس سمه تبه نه و معمولي بیمار و. سم ټوخېدو نه ټوخېدو صرف خو دا سم پکې دا و زیاده یاره سم بل شان بیمار وم. او دا غلط بیانیانې په من کې ډېرې زیاتې دي. نن سبا په مسلمان څوک هېڅ کله یقین نشي کولی. هېڅ کله یقین شهادت زور هم زیات شوی دی. لہذا د دې خیال ساتل غواړي. یا ایها الذین آمنوا ای مسلمانانو ان جاءکم فاسق کراشي تاسو ته فاسق یو بې خبره. د شیخ گوهر رحمان رحمه الله تعالی نه چې من کله ترجمه کوله لومبی ته دا ځای ما ویلی دی
موږ چې کله تفهیم القرآن ته لاړلو په 2002 کې نو د ساري مولانا مرحوم ترجمه کوله. موږ چې څنګه کېناستو نو دا ځای شروع کو یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. زما لومبه استاد مولانا مرحوم په دې آیت کې دی. ما ته اوس هم یاد دي چې دې ځل راغې فاسق څه ته ویل کېږي؟ الفاسق الخارج عن طاعة الله، د الله د طاعت نه وتونکی. دا خو صحابي دی. بالفرق مراتب بیات ساتي وې دلته فاسق معنا ز فاسق نه کوم به خبر وکوما او دې سی وایا ان جاءکم کراوړو تاسو ته فاسق یو به خبر سړی دا ولید به خبرو بینه به یو خبر فتبینوا نو خو وضاحت کوي دا تحقیق کوي ان تصيبوا الا تصيبوا چې تاسو تکلیف نه رسوي او قوم یو قوم دا به جهالت په به خبري سره پنا کوي سره فتصبحوا نو تاسو وګرځي علامه فعلتم خپل کار مې نادمین خفا وعلم پوش ان فيكم رسول الله بشک پتا څو د الله رسول موجود دی د الله رسول پکې دغه موجود دی. اوس د پیغمبر طریقه ده نو دغه اتباع کوي کنه او د پیغمبر طریقه ده کنه البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. دا طریقه ده لو یطیعکم کدا پیغمبر تاسو اطاعت وکي فی کثیر من الامر پډیرو کارونو کې لعنتم نو تاسو لبا تکلیف درکی یا په مشقت کې به پریوځي تاسو. نو پیغمبر بس تاسو نه منی، تاسو د پیغمبر منی. پیغمبر مطاع ده مطاع او تاسو مطیعین یی، تاسو به اطاعت کوي. ولكن الله تعالی حبب الیکم الایمان خوخه کو تاسو د ایمان حببا خوخه کو پسند کو الیکم تاسو د ایمان ایمان ته خوخ کارو کو حببا خوخ کارو کو الیکم تاسو د ایمان د ایمان ته خوخ ایمان سمره خوخ دی. وزینه خیسته کو په قلوبکم تاسو په دې ژوند کې وکرها او ناخوخه کارو کو الیکم تاسو د بدی کارو کو تاسو د الکفر کفر تبت کارو کو والفسوق او گناهونه د تبت کار کړل عصیان نه پرمانیه نه ته ناخوخ کړل. فسوق کفر او عصیان ته ناخوخ ښکار کړل بد تخکار کړو کر الیکم الکفر او بد ښکار کو تاسو د کفر او فسوق او گناهونه او عصیان نه پرمانه. اولئک دا کسان هم الراشدون دا صحابه کرام چې دي دا راشدین دي دا هدایت یافته دي. ولی فضل من الله د الله د فضل د وجنا و نعمت د الله د نعمت د وجنا والله الله تعالی علیم په دې حکیم حکمت والا دی. و ان طائفتان اوس دا یو ادب دی چې کله د مسلمانانو دوه قبیله جنگ کوي او تب خاموش تماشای نه جوړیږي بلکې دا غي بمنس کې بروغه کې ته پوښوي زما په دې کمره کې دوه کسان وړاندې روغ ولوکا په کلی کې څوک وړاندې روغ ولوکا په علاقه کې کم خاندان وړاندې روغ ولوکا دروغ نه بغیر مسلمان شان نه دی د چا په ورانه وسو خوشاليږي نه. وان طائفتان کچې د دوه ډلې من المؤمنین مسلمانانو نه اقتتلوا جنگ یو کو فاصلحوا بینهما رسول هو کې د دوه په منس کې د الله په کتاب باندې د اهل سنت مذهب دار مرتکب د کبیره کافر نه دا دلیل دی زین نسی چې دلته مؤمن هم دی او قاتل هم دی. نو قاتل دی مؤمن او عیال کې قتال په بارک رسول الله فرمایي قتاله کفر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. بیا مت مؤمن ویلو شنو مرتکب د ګناه کبیره دا کافر نه دی. صلح وکي وس بالفرض د صلح نه پستم چا بغاوت کو زیاته کو نو بیا د مظلوم مرګستیا وکا د مظلوم مرګستیا دام د چوسو درېګا او دای ملګرتیا د ظالم لاس ونیسا. فین بغت احداهما کبغاوت کوي وی په دوه کې الاخرى ببل باندې فقاتلوا جنگ وکي الذي دا غړل سره تبغي چا باغی دا بغاوت کوي حتا تفی احد چراو ګرځي غاړه کې دی الامر الا د الله امر دا قران ته. فین فات کدا راو ګرځي دلا فاصله بینهما نو بیا صلح وکي دوه په دې مینس کې بلادل په انصاف سره واقسطوا د انصاف نه کار والے ګوري ان الله بشکل الله تعالی يحب المقسطين محبت کې د انصاف والا سره. انما المؤمنون اخوه یقینا مسلمانان نور ندی د دې اخوت نه مراد دینی اخوت ده د وینې نه یعنی مسلمان د مسلمان سره جنگ کوي نورونه دي نورونه خلق خلاصي کنه. فاصله بین اخویکم نصلح وکي د پرونو په دې مینس کې واتقوا الله د الله نه ویریږي لعلکم دې لپاره چې تاسو ته ترحمون رحم د باندې وکړل شي. دا وسبل ادب دی په دې ادب کې دا دی بدايت کې چې مسلمان یو قوم دی بل قوم پسې خنداګانې نه کوي او بیا وي خزې دې په خزو پسې خاندي نه. دې دا مطلب دی. لکه نن سبا څوک پښتنو پسې لګیایي څوک بونریانو پسې لګیایي څوک په یو قوم پسې څوک په بل قوم پسې مومن پوتمان خیل پسې اتمان خیل مومن پسې څوک په سبزو پسې څوک په چا پسې لګیایي نه دا خنداګانې دي پکار. ځکه موږ ټول قومونه په اخر کې د آدم علی السلام ترسیږو. آدم علی السلام ته کلکم بنو آدم و آدم من تراب
یو قوم د بل قوم نه بس باندې غوړه دي. ان اکرمکم عند الله اتقاکم تقوادار. نو خنداګانې به څوک په قوم پسې نه کوي. یا ایها الذین آمنوا مسلمانانو لا يسخر خندا دې نه کوي قوم یو قوم من قوم په بل قوم پسې. دې قوم نه مراد سړي دي، سړي دې په سړو پسې خاندي نو اسا قریب ده یکونو چې وي هغه خلک چې د پسې خندلې دي خیرا غوره منهم د دوی نه. ولا نساء خزم دې نه خاندي من نساء په نورو ښځو پسې. ولې دا ښځې په دې قوم کې نه دي شامل، نو ښځې په دې قوم کې شامل دي خو ځان پکې نه حسابوي، سړو نه چپې ګرځي. په دې وجه باندې الله تعالی به طور خاص ذکر کړلی چې ګورې ښځو ته ویما تاسو به هم خنداګانې نه کوئ. او بعض علما ویلي دي چې دا ښځه وروسته ذکر شوله، دقه شانې ښځو کې یو چل دی په خپله به کې هېڅ کمال نه وي، د خپل خاون په وجه باندې به دا تکبر وکړي. خاون مرتبې والا دی، خاون مالداره دی، خاون غټ افسر دی، نو افسر به ښځه او افسر به ځان سړی به افسر یو ښځې به ځان نه په زور باندې افسر جوړه کړي. سړی به بطور مثال مرتبه والا ښځه به یې سم نه یو ځان ته مرتبه والا وي، نو تکبر کې به داخته شي. بیا نو ښځه ته تاسو هم داسې مه کوئ. عسا غریبه ده ان یکن چې وي د هغه نورې ښځې خیر غوره منهن د دوی نه. بل ادب دا دی چې تاسو په یو بل ته پیغور مه کوئ. ولا تلمزوا انفسکم، ولا تلمزوا تاسو عیب مه لګوئ انفسکم په خپل ورونو باندې عیب مه لګوئ. ولا تلمزوا لعن مکوي تاسو. ولا تلمزوا انفسکم په یو بل باندې عیبونه مه لګوئ. بل ولا تنابزوا بالالقاب یو بل مرابلې په غلطو نومونو باندې. ولا تنابزوا یو بل مرابلې بالالقاب په غلطو لقبونو باندې. فاسق فاجر وران نومونه خلکو ته مه وایئ، صحیح نومونه بل ته وایئ. تنابز بالالقاب دا دی چې خپل نوم ورته نه وي او داسې نوم ورته چې په هغې باندې خفه کېږي، هغه غلط نوم چاته وي، ګناه ده. بئس ناکاره دی الاسم الفسوق. کم الاسم الفسوق ناکار نمو. بئس ناکار دے بد دے گناہ دا. الاسم الفسوق ناکار نم بعد الایمان دی مان نرستو. بئس الاسم الفسوق ناکار دی، ناکار نمو بعد الایمان دی مان نرستو. مطلب ناکار دی، ناکار دی مانا دا چې ایمان سړی راوړي ایمان او دا مؤمن دی، نو دته بیا ښه نوم وایه. مؤمن دی او د ایمان راوړو نه پس هم ته ورته غلط نوم وې، نو الله بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. د ایمان وروسته ناکارو نوم ویل غټه ګناه ده. بئس ګناه ده، ډېر بد دی. الاسم الفسوق ناکارو نومونه ویل بعد الایمان، د ایمان وروسته. او یا دا معنا ده چې ته مؤمن یې او د ایمان سره بل چا ته غلط نوم وې، نو داسې مه کوه. یا دا معنا چې بل مؤمن دی د ایمان نه پس غلط نوم ته مه وایه. او یا دا چې ته مؤمن یې نو د ایمان لاج دې وساته چا د غلط نوم مه وایه. بئس الاسم الفسوق بد دی ناکارو نمونه ویل بعد الایمان د ایمان نه وروستو. او اسم د ذکر په معنا باندې مرضی، نو اسم الفسوق معنا ذکر الفسوق. بیکا ناکاره د چا غلطه طریقه د چا ذکر کول، چا تذکره کول، ورانه تذکره کول. سړی صفتونه ښځې ته دا غلط صفتونه بیانې، دا پکې هم راځي. ومن لم یتوب چا چې توبه ونه ویستله فاولئک هم الظالمون، دا ظالمان دي. بل ادب دا دی چې بدګمانیانې په چا باندې مه کوئ. ظن المؤمنین خیرا، په مسلمان باندې ښه ګمان وکئ. یا ایها الذین آمنوا ای مسلمانانو اجتنبوا کثیر من الظن. او د دې آیت مطلب دی منع د اسباب القتال او د اسباب الفساد نه. قتال او فساد ولې جوړیږي؟ اسباب ور راشي. نو اسباب څه دي؟ بدګمانیانې کول. لکه مخکې هغه د بدګماني وشوله، قابو جنګ راغلی و. یا ایها الذین آمنوا ای مسلمانانو اجتنبوا کثیر من الظن، ځان بچ کړئ د ډېرو ګمانونو نه. ظن نه غلط ګمان مراد دی، سوء ظن. ان بعض الظن بېشکه بعضې ګمان اثم ګناه وي. نو په چا باندې بد ګمان مه کوه، هر چا باندې حسن ظن. حسن ظن د مؤمن شان دی. ولا تجسسوا، تجسس مه کوئ د چا. تجسس د چا د عیوبو تفتیش کول. چا بسې ګرځېدل چې دا سړی چېرته لاړو، دې کوم کور ته لاړو، دا ښځه کوم طرف ته لاړه، ته ګورم دا خلک ساري، دا ګناه ده. تجسس د چا عیبونه لټول، د چا موبایل کتل، د چا کتاب کتل، د چا کور تر ښکاره کې، دا ټول په دې کې راځي. ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت دې نه کوي بعض ستاسو د بعضو. غیبت دې نه کوي، غیبت غټه ګناه ده. غیبت څه ته وایي؟ ذکرک اخاک بما یکره، د خپل ورور داسې صفت بیانې چې هغه بې خفه کېږي، خوشحالېږي پرې نه. ای صحابي وایي چې افرأیت ان کان فی اخی معقول، ای رسول الله زه د خپل ملګري صفت بیانوم هغه پکې وي. رسول الله ورته وویل چې ان کان فيه ما تقول فقد اغتبت وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. چې کوم صفت ته بیانې دا پکې دا غیبت دی، چې نه بیا خو بهتان دی، غټه ګناه ده. لہذا غیبت نه ځان ساتل غواړي.
او رسول الله فرمای الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت د زنا نه غټه ګناه ده. البته په یو څو ځګونو کې غیبت کول جایز دي، لکه د ظالم خلاف شکایت کول. ظالم دی او د هغې خلاف ته ځې رپورټ کې شکایت کې، نو دا جایز دي، دا غیبت دا جایز دی. دویم نمبر دا اصلاح، د اصلاح په نیت باندې د چا برایي ذکر کول. په طور مثال دوه کسان ورانه ده، ته ورته مړ دا خو سړی نه دی، ته د چا سړی ویلی دی، دا په کلي کې هم څوک نه پرېږدي، که ښځه هم نه مني، ته اوس روغه وکړې خیر دی، غیبت ورته وکړې، ستا مقصد اصلاح ده، روغ راوستل، دا جایز دي. او دریم نمبر د چا د شر نه د بچاو دپاره، چا د شر نه د بچاو دپاره، یعنې که ته بالبره د چا غیبت د ده مخکې نه کوې، نو کېدای شي تا ته نقصان ور د هغه مخکې د هغه غیبت وکړي، د هغه د شر نه بچ شي. نو دا مغه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان کې به راشي، علما وایي دا جایز دي. د دې نه علاوه هر قسم غیبت دا ګناه ده. ایحب آیا غواړي، آیا خوښوي احدکم یو کس په تاسو کې ان یاکل چې وخوري لحم اخیه غوښه د خپل ورور میتن چې مړ وي، فکرهتموه دا تاسو نه خوښوئ، د مړ ورور غوښې خوړل دي. واتقوا الله د الله نه ویرېږئ، ان الله بېشک الله تعالی تواب بار ور توبه قبلونکی دی، رحیم همیشه مهربان دی. یا ایها الناس ای انسانانو، د دې آیت دا معنا ده چې په قوم باندې فخر مه کوئ تاسو. یا ایها الناس ای انسانانو انا خلقناکم، بېشک موږ پیدا کړي تاسو من ذکرین د یو سړي نه و انثی د یوې ښځې نه، ادم او د حوا نه، وجعلناکم موږ تاسو ګرځولي شعوبا خاندانونه وقبائل او قبیلې. شعوب او قبائل، شعوب عام دي، قبائل خاص دي. اول شعوب دي شعب، او دا غینه پس بیا قبیله ده. ان اکرمکم، بشکا دا یو څو نمونه دي شعبي غټ قوم، بیا قبیله، او دا غینه پس بیا ورته ویل کیږي بطن، دا غینه پس بیا پخز، بیا پسیله، دغه ترتیب دی. ان اکرمکم، بشکا غوره پتاسو کې عزت من پتاسو کې عند الله د الله په نسبت اتقاکم، تقوادار دی پتاسو کې، ډېر تقوادار پتاسو کې ډېر عزت مند دی. نو ابوبکر ډېر تقوادار او نه پټول کې افضل دی. ان الله بشک الله تعالی علیم خبیر، علیم دی او خبیر دی. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. قالت الاعراب باندې چانو یا من موږ ایمان راوړی دی. په دې آیت کې الله تعالی زموږ ایمان غواړي چې هغه په الله باندې 100% یقین دی، تصدیق دی، تصدیق. نو اصل ایمان تعلق د زړه سره ساتي، کوم چې امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي ایمان ویل کېږي تصدیق القلب ته. پاتې شو اقرار، نو اقرار شرط دی د بار د اجرا د احکام په دنیا کې. نو دې باندې چوخ په خپل باندې لا اله الا الله وایو، لا اله الا الله، په ظاهر کې به د نبی اسلام څخه نسل فاسد خزړې نو مطمئنو. نو قالت الاعراب آمنا، وی باندې چان موږ ایمان راوړی دی. قل ورته وایه لم تؤمنوا، ایمان هم نه دی راوړی، ولکن قولوا، لیکن داسې وایي چې اسلمنا، موږ اسلام راوړی دی. اسلام څه مطلب؟ ظاهري انقیاد دی زمونږ. ولما يدخل الايمان، لا نه داخل شوی ایمان فی قلوبکم، ستاسو په دې زړونو کې. وان تطیعوا الله، که تاسو اطاعت د الله وکړو، ورسوله د الله د رسول اطاعت هم وکړو، لا یلدکم کم به نه کړي من اعمالکم، ستاسو د اعمال نه شیئا هېڅ قسم څه اجر. ان الله بشک الله تعالی غفور بخونکی دی، رحیم همیشه مهربان دی. انما المؤمنون، بشک مؤمنان الذین هغه دي آمنوا بالله چې په الله ایمان راوړو، ورسول د الله پر رسول باندې ایمان راوړو، ثم لم يرتابوا، بشک ونه کو، وجاهدوا جهاد یې وکړو باموالهم، په خپلو مالونو باندې، وانفسهم، په خپلو نفسونو باندې، فی سبیل الله، د الله په لار کې. اولئک دا کسان هم صادقون، دا رښتیني دي په ایمان کې. قل ورته وایه اتعلمون الله، آیا خبروئ تاسو بدینکم په خپل دین باندې. والله یعلم، الله پوهیږي ما په هغه څه باندې فی السماوات چې په اسمانونو کې دي، او ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي. تاسو الله په خپل دین خبروئ، الله نه دی خبر سو. والله الله تعالی بكل شیء علیم، پر څه باندې پوهه دی، چې هغه ستاسو نفاق دی او که ستاسو اخلاص دی. یمنون علیک ان اسلموا، زباتی پتا باندې خپل اسلام. قل ورته ویله تمنوا علیا، مزباتی په ما باندې اسلام کوم، خپل اسلام په ما خپل اسلام مزباتی. دا د رسول الله خواله په قحط صالح کې بعضې منافقان راتله، لکه بنو اسد دی راغلیو، او نبی علیہ السلام ته ویلو چې موږ مسلمانان یو، ګوره موږ له راکه، او موږ ډېر مستحق یو، او موږ پلاني وخت کې ستا منلې ده، او پلاني وخت کې هم ستا منلې ده. دا اسلام په رسول الله باندې اثباتو. الله ورته من اسلام مزباتی، بل الله، بلکې الله یمن علیکم، زباتی یمن علیکم، احسان کوي په تاسو باندې، ان هداکم، چې توفیق درکړی تاسو ته ایمان د ایمان. الله په تاسو احسان کوي، نو الله زباتل پکار دی. دا مشاکله ده. الله تعالی
اثباتل نه کوي. یمنو اثباتی په تاسو باندې یعنی احسان کې په تاسو باندې ان هداکم چې توفیق درکړي تاسو لرا للایمان د ایمان ان کنتم صادقین کرشتنی نو اسلام مزباته تاسو ایمان راوړی. ان الله بشک الله تعالی یعلم غیب السماوات الله پوهیږي الله عالم د غیب د اسمانونو باندې په غیب د والارض په غیب د ځمکه باندې والله الله تعالی بصیر بما تعملون خبر د تاسو په عمل باندې. جی بسم الله الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. سورة قاف مکی سورت دے 50 نمبر دے قرآن کے اور 34 نمبر دے پر نزول کے د سورت المرسلات نبعد نازل شوه دے. د سورت قاف د سورت حجرات سره بددا دی چې د سورت حجرات په اخر کې د ایمان دعوت ورکړل شو چې یمن علیکم من هداکم الایمان ایمان ذکر وشو ایمان. نو په دې صورت کې الله رب العالمین منکرین د ایمان ته زجر ورګي چې کوم کسان د ایمان نه انکار وکي دا غوي ته زجر او تخویف ورګي. دوی په دا چې په تیر صورت کې دوی امربت قوانین بیان شو قوانین آداب بیان شو سماج بیان شو معاشره بیان شو معاشرت بیان شو. نو په دې صورت کې کم کسان چې قوانین نه مني منکر دي د الله دا د الله د نظام نه نو هغوی ته زواجر او تخویف ورکول کېږي. موضوع د صورت خروج الموتى عن القبور او اثبات الاخره دا روان دی آیت نمبر 11. نو په دې 11 نمبر آیت کې موضوع بیان شوی دا د دې صورت مقصد د اثبات القیامت قیامت قائمول قامت ثابتول او راتلل د قیامت او دارنګي عذاب د آخرت د دې صورت موضوع دا خالص د آخرت سره دا صورت لګیدلې دی مرګ خلکو ته ور یادای. بسم الله الرحمن الرحیم قاف حروف مقطعات دي والقرآن زما د قسمی په قرآن باندې المجید چې اوچت مرتبه والا دی. دا قسم جواب قسم څه دی؟ جواب قسم دا دی چې ما آمنا کفار مکه فل قرآن مې دی قسمی قرآن گواه دی چې مکی کفار ایمان نه دی راوړی ګوره دا کافر دی. یا د موضوع سے ولګوا والقرآن المجید قرآن گواه دی مرتبه والا زما دی قسمی چې لتبعثن بعد الموت د مر نه پس به تاسو را پاسولې کېږئ. دی جواب بل عجیب بلکې دی تعجب کړی دی ان په دې خبر باندې جاهم چې راغلی دوی ته منذر يرونکې منهم د دوی نه قال الكافرون والكافران هذا شيء دا انذار یو شی دی عجیب عجیبا. اذا متنا کله چې موږ مړ شو وكنا ترابا خاور شو موږ ذلك دا رجع وبس دا بعید دا عقل لري دا قد علمنا یقینا موږ ته معلوم دی ما هغه سو تنقص الارض جزمکه کمی منهم د دوی نه زمکه څنګه کم کی هغه دار جزمکه تکله انسان ورکوس کی او ارسه دی اخري او دا خاور یو طرف ته بل طرف ته لاړ شي او یادا د سمندر کې وبويسي اور یو وسوسي الله ما ته معلوم دی چې دا ذرات په کم ځای کې دي زبر پاسو ما حدیث کا راځي چې انسان ختميږي خو عجب الذنب لا تاكله الارض جسمکه نخري دا په انسان د انسان لکې چوته وي لکې خو نه د لکې دا زې دغه ځکه وړو کې دي او دا نه ختميږي دغه ته الله تعالی د هر سره اوچت کی. وعندنا کتاب زمون سره کتاب دی حفیظ حفاظت کون کې دی لوح محفوظ. بل کذبوا بالحق بلکې دی تکذیب کو د قران لما جاءهم کله چراغ دوی ته فهم ندی فی امر په یو خبره کې دی مریجن په ګډه وډه خبره کې دی یا په امر مریجن په یو شکی خبره کې دی کله وی ساحر دی کله وی شاعر دی کله لیونه دی
نو په ګډ وډه خبره کې د پیغمبر باره کې شکیان دي ګډ وډ دي فی امر مریج په یو کار شکی کې دي په خبره ګډ وډه کې دي افلم ينظروا دین دي کتلی الى السماء اسمان تفوقهم جدید باسه ده کیف بنینا اسنګ من جوړ کړی دی دا وزینا من خسته کړی دی وما لها نشر دی اسمان د پار من فروجن چاودل والارض مددناها زمکه من غړولې دا والقینا فيها من پیدا کړلې په دې کرواسی ورنا وانبتنا فيها من زرغون کړی دی په دې کې من کل زوجن هر قسم بوټي بهیج تازه او بهیج حسن خيستا تفسیرتن د پوهې د پاره او ذکر د نصیحت د پاره لكل عبد هر بنده د پاره منیبین چا رجوع کوونکی د الله تعالی ونزلنا من السماء ما من نازل کړی دی اسمان نو بو مبارکن برکتی فانبتنا فيه من زرغون کړی دی په دې و باندې جنات باغونه وحب الحسيد دانه د لوشوي بوټو وحب دانه الحسيد د لوشوي فصل حسيد الزرع المعصود وحب الحسيد دانه د لوشوي درې بلې شوي فصل حسيد درې بلې شوي فصل والنخل او کجور من پیدا کړی دی باسقات دنګ باسقات تیوال لا هذا دې کجور د پاره تولعن غنچکون دی نزید نزدی دی نزید قریب یا نزید معنی ګور لاندې باندې او نزید د تازه په معنا باندې مرাজি رزقا للعباد د پاره د رزق د بندګانو واحینا به او من تازه کړی د پدی باندې بلدتن زمکا میتن وچا كذلك الخروج دقز بستاصر وتلی د قبرنا تسبرا پاسې گئی کذب تکذیب کړی د قبلهم اخر دینا قوم نوح نوح علیہ السلام واصحاب الرسی کوي والا چې کوي ته خپل پیغمبر غوځولو یا ته اصحاب الحدود مرادي وثمود ثمودیان قوم صالح علیہ السلام تکذیب کړو وعاد نادیانو فرعون واخوان لوط درود علیہ السلام رونو قوم ایزو واصحاب الایکه بن والا وقوم تبع یمن والا چې تبع علیہ السلام قوم ټول تکذیب وکړو کلن کذب الرسل ټول تکذیب د پیغمبرانو وکړو په حق نو راغی به وعید عذاب زما افعینا یمن ستړي شو بالخلق الاول پاول مخلوق باندې بل هم بل کې دي فی لبس بشک دي من خلق جدید د نوې پیدایشنا ولقد خلقنا الانسان عقل دلائل یقینا موږ انسان پیدا کړی دی ونعلم به ګمنګا ما باغ سبانه توسوس به چې وسوسه اچي دتا نفس هو د زړه په وسوسه باندې به ګمنګا ونحن اقرب الیه من نزدې یو دتا من حبل الورید د مری درغنا یا د زړه درغنا دا د الله قرب دی الله دومره نږدې دی نو په عرش باندې څنګه دی عرش ډېر لري دی الله تعالی وی زه انسان ته د مری درغ نه نږدې ما دا قرب د الله د یا خو د علم په لحاظ باندې قرب دی د علم په لحاظ چې د مری پر رګ کې او د زړه په دی وسوسو کې چې سم راځي نو زه دې خبرې کوم د علم په لحاظ باندې زه نږدې ما دته او یا دینه مراد د الله معیت دی او د معیت د متشابهات نه دی قرب د متشابهات نه دی څنګه نږدې دی الله ته پته ده په دې باندې موږ نه پوهیږو اذ يتلقى المتلقيان اذ باوخ يتلقى چې صاحب اخلي المتلقيان ساغستون کی فرشته او یا دینه مراد اصل کې هغه دو فرشتي دي چې کوم د انسان په عمل باندې مکلف دي اذ يتلقى کل جاخل المتلقيان اغستون کی فرشته څنګه اغستون کی فرشته دې مراد لیکل دي چې تسوي د دو فرشته دنه اخلي اذ يتلقى کل چې لیکل کی المتلقيان دو لیکون کی فرشته استا اعمالو عن اليمين ایمان شمال قعید عن اليمين خي طرف تا وني شمال کس طرف ته قعید الناس دي ده قعیدان پکارو عن اليمين ون شمال قعیدان تسنیه ذکر نکړلا ولې ځکه یو په جانب د یمین کې دی بل په جانب د شمال کې دی نو جدا جدا د تسنیه ذکر کول د دې مناسب نه نهر یو عن اليمين قعید وان شمال قعید یو خې طرف ته ناس ترا بل اگس طرف ته ناس ترا یو خامل لکی بل قران اعمال لکی ما يلفظو نولی دخلینا دا سړی من قول یو خبره لفظ لغت کې وی رمیتا نکي و خبره الا مگر لديه د انسان سره رقیب تیار پرشت رقیب سو کیدار پرشت عتید نو تیار پرشت وی رقیب او عتید رقیب څوکیدار محافظه او عتید بالکل تیار عتید تیار فرشتہ وسی وجاءت سکرۃ الموت بالحق
وجاءت اورا للا سكرة الموت راغه وجاءت راغه سكرة الموت شدت د مرګ بالحق په حق باندې راغله هونه درازي با او چون کې یقیني ده تعبیر په ماضي سره وکړو دای معنا وکړو وجاءت را بشي سكرة الموت نشد مرګ او شدت د مرګ بالحق په حق باندې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله وزر کدنو ویل چې د مرګ د پاره ان للموت سکرات د مرګ ډېر غټي غټي سکرې دي شدتونه دي ډېر سخت ډېر تکلیف دی ماته ذالک دا ما اغسو كنت منه تهید چې تر دینه تختې دې مرګ نه تختې دي هغه مرګ ته تختې دي مرد لراغه ونفخ في السور پوکې وو شي بش پهلې کې ذالک یوم الوعید ورځ د وعید د عذاب ورځ دا وجات را بشي كل نفس هر انسان ما هدا غي سره با سائق یو ډېر ور به چلون کې وي وشهید بل وسره گواہی یا خدا سائق او شهید وانه پرشتي دی غیت متلقیان یو بز شاتی یو مخکی او یا دینه مراد سائق نه مراد پرشتہ دا سائق نه مراد څه دی پرشتہ او شهید نه مراد د لاسونه د خپې هغه گواهان چې الیوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم ناغدي لقد كنت في غفله یقینا توی په غفلت کې من هاذا د دینا ته په غفلت کې پروت وي د رسالت نه د قران نه د دین نه د عمل نه فکشفنا عنک من بلری ګستانا غتا غستا پردے بدل لري کو اکم مانع چې و هغه مانع ختم شو د محبت پردا وا د شهوت پردا وا د جهل پردا وا د بجنی پردا وا د ضد پردا وا لري بګو په هغه پردو باندې تا دین لیدو فبصرك اليوم نظرنا استا الحد فبصرك نستا نظر اليوم ان روزي حديد تیز ده حدید تیز ده حدت تیزوالی ته ویل کیږي وقال قرينه وي ملګری ده ملګری څوک ده چې فرشتہ وسه ملګری ده او یا دې مراد شیطان ده د هر چا سره شیطان وي هذا دا ما هغه لدیا چې زما سره عتید تیار ده عتید حاضر ده یا فرشتہ به چې بس زموارو ما رامي وستو یا به شیطان و جرامي وسړی ما ولدی زما سره عتید بالکل محفوظ او حاضر ده القیا الله بو دوان او غرزوي فی جهنم جهنم در شیطان مو غرزوي او دا عتید مو غرزوي القیا نو تسنیه ده یا القیا دا اصل کې القین ده نو خفیفه په ځای باندې الف راځي لکه قفا نب کې من ذکرا التم الف راغله ده او دا القیا اصل القین ده القیا یعنی القین اغرزوا فی جهنم فجهنم کې القیا اغرزوا فی جهنم فجهنم کې کل کفار هر یو ناشکر عنید نو عنادی او یا غتون پرشتو ته وای چې کومه دوه پرشته راغلي دي چې تاسو په شریک باندې دا عتید راواله دا گزار کوي القیا اے پرشتو دوانه گزار کوي فی جهنم فجهنم کې کل کفار هر ناشکر عنید نو سرکشا مناع للخير من کون کې خیر لره په دنیا کې معتدن زیاتی کون کې مریب نو دا شکی او په توحید کې الذي اغو جعل چ غنو مع الله اذا الله سر اله اخر بالمعبود فالقيا اور گزار کی تاسو اے فرشتو اور گزار کی دا فی العذاب الشدید بسخت عذاب کې قال قرینه وی ملګری د شیطان به وی ربنا اذا من ربا ما ادغیته ما نه دی بلاره کړه دلرا ولکن کان فی ظلال بعید لکه دا په خپل باندې په گمراهی لري کو قال الله به وی ورته لا تختصموا جګړې مکوې لدی زما خواته وقد قدمت الیکم وما خبر کړی وی تاسو بالوعید په عذاب باندې یا مخکې مې درلګلې تاسو د خپل عذاب خپل وعید او د عذاب وعید مې درلګلې ما يبدل القول لدی یا نبدلی خبر زما په خوا کې چې تاسو جهنميان یې ومانه نعمزو بظلام ظلم کون کې د العبید په بندګانو باندې یوم نقول کله چې موږ وایو له جهنم ته حلم تلأت ډک شوي وتقول دا به وی هل من مزید ای زیات سشتا دا حدیث کې راځي چې الله رب العالمین خپل پندای دا ورکی دی په دې جهنم کې او دا به قط قط आवाज وکي الله ورته و چې ډک شوي ګډک نشي نو دا دومره پراخه ده د الله تعالی غضب هم دومره زیات دی چل او आवाज وکړي چې نور شتا بالکل ما کې گنجائش ته څومره خلک چراولې نو د دې کولې شم الله دې موږ دې نه وساتي وزلفت الجنه للمتقين بشارت رانیز دی وکړل شي جنت للمتقين متقیان تعال غیر بعید لري بنوي هذا دا ما اغشی دی توعدون جستا سره وعده کې دی شو لكل اواب
دا جنتیان ته وایي جنت یعنې هذا دا ما هغه جنت دی توعدون چې ستاسو سره وعده کېدی شوه لکل اواب د هر هغه چا دپاره چې دا توبه کوونکی دی حفیظ حفاظت کوونکی دی د خپل بدن د ګناهونو نه من خشي الرحمن څوک چې یریږي د الله نه بالغیب په غیب باندې وجاء او راشي الله خواله بقلب د زړه سره منیب چې توجه کوونکی دی ادخلوها داخل شدی جنت تا بسلام فسلامتیا سرا یہ سلام سر اللہ برد سلام کی ذالک یوم الخلود دا ورزو دا ہمیشوالی دا لهم د دوی د پاره ما اغسبو یشاؤون چې دی غواړي فيها پدې کې ولدین زمنګ سره مزید زیاتی مسدي زیاتی سو چې یو نیکی الله بلس بدل کی او یات مراد الله روحیت وكما هلكنا قبلهم من قرن وكما هلكنا ودير من هلاك کړی دي قبلهم مخر دوینا من قرن پیړی هم چې دوی اشد سخت منهم د دوینا بدشن پنیولو کې چې خلک بنیول جنگونو کې تکړو فنقبوا في البلاد ورننه وتل بخارونو کې خارونه به سوري کړل هل من مهیز آیشته د تیخ تزه مهیز محرب د حرب زه ان فی ذلک بشک په دې قران کې لذکر نسیت لمن دغه چا د پاره کان له قلب دغه د پاره زړوي قلب معنا زړو یعنی عقل او القسم آیا وکیلی هو شهید نو دا حاضر دی په زړه باندې نو قران اثر کوي په دوه قسمه خلکو باندې چې یو دا زړی عاقل لکه مخل نه دی دویم دا چې وګي خود دی حاضر دی بیا اثر کوي ولقد خلقنا السماوات والارض یقینا من پیدا کړی د اسمانونو او زمکا وما هغسو بینهما چې په پمن د دوانو کې دی فی سته ایام بشپږ ورځو کې وما مسنا من لغوب نه رسیدل موږ ته من لغوب تکاوټو فاصبر علی ما یقولون صبر کو هغه سبا داخله کې وای وسبح تسبیح وایا بحمد ربک سر د سنا درفستا قبل طلوع الشمس مخکې د نور درختونه وقبل الغروب مخکې د مازیګر د نور پریوتونه طلوع الشمس کې سار قبل غروب مازیګر ماسپخین منشو ومن الليل د شپې فسبح او تسبیح وایا ما خمستن وادبار النجوم دلته ټیمونه کم رال یو راغی طلوع الشمس دویم نمبر دی غروب من الليل او قبل الغروب یو دی من الليل یو دی ادبار السجود دستور نو ورستو نو طلوع الشمس کې خسار راغی او د قبل الغروب د مازیګر ماسپخین راغی د لیل نه عشاءین راغی ما خامستن فسبح الله فرمای او ادبار النجوم ادبار د دبر جمع د ورستو رستورونه د ستورونه ورستو کوم منځ دی د ستورونه ورستو بیا د تهجد د شپې منځونه دي چې تاسو د شپې را پاسېږئ او عبادتونه کوئ او ادبار السجود او رسخا او ادبار السجود ورستو سجدونا او ادبار السجود ورستو سجدونا د سجدونه ورستو چې ماستن مسکل وشو ماستن من سجدي ولګي دي او د شپې را پاسېږئ تاسو تهجد وکړئ او د تهجد مز مراد دی یو دویم نمبر د ادبار السجود دا معنا ده چې کله سجده وشي نو سجده باندې منځ مکمل کیږي په انقضاء د سجده باندې انقضاء د صلات راځي نو ادبار السجود دا معنا ده د سجدون ورستو تاسو بیا عبادت وکړئ نو سو وکړئ د دې نه مراد بیا ذکر اذکار دي تسبیحات دي دعاګانې دي چې کله منځ ختم شي نو زر ما پاسېږه بلکې د رسول الله طریقه دا وه چې کله منځ به وکړو التفات به کوو یمینا یا شمالا نو ذکر اذکار به کوو 33 سبحان الله الحمدلله داتې مراد دي بیا او بعض علما وی د ادبار السجود نه مراد د سجدون ورستو بیا نوافل دي تهجد دي او د دوانه مراد نه کېدای شي نوافل او دارنګي ور سره تهجد او دریم نمبر تسبیحات او دعاګانې واستمع یوم ینادی المناد واستمع وکدا یوم ینادی المنادی اورس د وکدا ینادی المنادی چې आवाज وو کې आवाज کوونکې اسرافیل باواز وو کې شپېلې ووي مم مکان قریب د نږدې زینا یوم يسمعون صيحه فغورز د خلق بغوت کې دي چې غتا بالحق بحق سره ذلك دا يوم الخروج رز درا وتر د خبرنا ان نحن نحيي الموت ان نحن بشک منغا نحيي ژوند کولم کو او نمیت مړه کولم کو ویلین المسير من توا بسیدا یوم فورز باندې تشقق الارض جسمک وشوي عنهم د دې په وجبانه اې د دوینا یوم فورز باندې تشقق الارض جسمک وشوي عنهم د دوینا به وچوي سراعا منډې به وهونکي دي حال کونه مسرعین الى المنادي سراعا په د سیال کې دا خلک منډې وهي ذلک دا حشر دی علینا فمن یسیرون آسان
نحن اعلم پوهیږو بما پاغه سمن یقولون چې داخله کې وي تا ستا تکذیب کی تا کنزلی کی وما انت نیتو علیهم بدی بنی بجبار زورور ته زورور خونی بدی باندې چې ستا پلاس اختیار دی فذکر بالقران نصیحت کو په قران باندې من هغه چاته یخاف او چریږي وعید زما د عذابنا څوک زما د عذاب نه ریږي نو قران او ته بیانوا اغلب فائدہ ورکی څوک نه ریږي اغلب فائدہ بیان ورکی جی بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لواقع إنما توعدون لصادق سورة الذاريات دا سورة الذاريات مکی سورت دے 51 نمبر دے قرآن کے او 67 نمبر دے پر نزول کی دا سورة الاحقاف نه بعد نازل لے سورة الاحقاف نه پس نازل لے دا حوامیم سبعان ورستو ربط دا دے تیر قاف کے ذکر دا عذاب اجمالا پدی کی ذکر دا عذاب دے تفصیلنا او غدا دا تقریبا دا پنزو قومونو ذکر با ورستو وشی چی باغی ونی اللہ تعالی عذابون راوستی تفصیلی طور بانی سورة زاریات موضوع چی دا نو اغا هم بعض بعد الموت تے دا طول یو مضمون دے پید آخر سورتوں کی پقاف کم دے کذالک الخروج ذالکم الخروج 42 مرایت کی پدی کم دے بعض بعد الموت تاس بارا پاسے گئی استاذ صبح صاحب کتاب بکی گی اللہ رب العالمین طریقہ دا چې هغه قسمونه په مخلوق باندې کوي البته بندل اجازت نشته چې په مخلوق باندې قسم وکړي ځکه عربی ژبې قانون دا دی چې کله د یو شی عظمت ښکاره کیږي عظمت باغی باندې الله تعالی قسم کوي بسم الله الرحمن الرحیم والذاریات قسم دی زما په هواګانو باندې چې الوزی زرون پلوتو سرا زرون مفعول مطلق دی زاریات د پاره والذاریات او یا زاریات د دې نه مراد والذاریات دې نه هم دغه هواګانې مراد دي هواګانې چې دا هواګانې تیزی تیزی الوزی تیزی تیزی دې هواګانې یو زور دی دې یو طاقت دی او څنګه روانې دي داسې تیز روانې دي چې فل حاملات وقرا د دوړي اوچته کې د ځان سره نو فل حاملات اوچته ونکې دي وقرن بوجون لرا دوړي اوچته او دا بوجون په دلارو کې د پلسټکو نو د لرګي د اوچت کې فل جاریات او روانې دي یسرن پاساندیا سره دا ټول صفاتونه د چا شو دا د هواګانو صفاتونه شو هواګانو صفاتونه دویم نمبر دا چې دینه مراد اصل کې سنانه دي زنانه والذاریات قسم دې زما په خزو باندې الذاریات ذرون خزو د زاریات ویل شو خزو څنګه زاریات دي
نو ښځې زاریات دا دي چې دا زنانه مسلسل روانې دي او دغه زیاتې ده نسل انساني سره زیاتېږي او حاملات وقرن معنا په خیر کې بیا حمل او جاریات یسرن معنا د دې بچی سره ګرځي الله تعالی ورته طاقت ورکړي دي صحیح خبره دا ده چې دا زاریات دا صفت د هواګانو ده حاملات صفت د وریزو ده او جاریات صفت د کشتو ده او د مقسماتو دا صفت د فرشتو ده نو په دې کې څلور قسم مخلوقات الله تعالی ذکر کړل په څلور مخلوقات باندې قسم وو دا سی وش والذاریات قسم دي زما بغه هواګانو باندې چلوتون کې دي درون پلوتلو سرا فالحاملات زما دي قسمی بغا وریزو باندې چوچتون کې دي وقرن درنو درنو بوجونو دو ګولرا او دیو چې دګلې ځان سرا وقرن مفعول به د حاملات د بارشوا فالجاریات قسم دي زما پاکشتو باندې چتلون کې دي یسرن پاسانتیا سرا ورپدې کې څومره بوج دي پاسان رواني دي فالمقسمات در پرشتو صفت دے فالمقسمات نو دا پرشتے تقسیمون کی دی امرن امور دا اللہ لرا نسنگا جبریل وحی راوڑی میکائیل دا رزق در رحمت پرشتہ دا اسرافیل دا شپیلی پرشتہ دا ملک الموت دا روح دا غستو دا پارا دا سرور کارون تقسیمون کی دی کارون لرا چلاو دا کماوالا کردی دی او کدا صفت مخکر دی زاریات و دا حاملات و دا جاریات شی نو هواګانم تقسیم کوي حاملاتم تقسیم کوي ورېزه او جاریات کشتهم تقسیم کوي هر یو عمل لګیا دی جاریات کشته مال تقسیمي ورېزه وب تقسیمي جاریات هواګانې دا ورېزه تقسیم کوي یو ځبل ته بوزي دا معنا شو دا څلور قسمونه الله رب العالمین وخړل انما توعدون لصادق دا جواب قسم انما بیشک اغا توعدون جستا سے وعده کیږي لصادق اندارشتنی وعده دا وان الدین بیشک جزاء او حساب کتاب لواقع دا واقع دی یقینا وان الدین بیشک دا آخرت ورځ لواقع واقع کیدون کی دا دین مراد یو آخرت دی جزاء سزا والسماء زمانه پاسمان باندې قسمی ذات الحبک چې پدې کې لاری دی ذات الحبک حبک جمع د حبیکتون دا ذات الحبک لارو والا او یا ستور والا حبک ستوري اسمان دې قسمی جدا ستور والا قسم ده یا اسمان میں دی قسمی چې دا مختلف لار والے پرشتو لارې دی پدې کې او حبک حسن تموي دا حسن والا اسمان دی خيستا اسمان دی شدت تموي لګي سخت اسمان دی دا قسم جواب قسم انکم یقینا تاسو لفی قول فخبر کې مختلف کې پی قول مختلف تاسو مختلف خبره کې براده یا اثر اختلاف کوي تاسو سوک بحث بعد الموت منی سوک نہ منی سوک د بتانو عبادت کے سوک د اللہ عبادت کی انکم یقینا تاسو لفی قول فخبر کی مختلف کی یؤفک عنه اڑولے کی عنه د دینا یؤفک اڑولے کی عنه د قرآن نمن اغزوک افک چ اڑولے شوی د اللہ په علم کې د الله په علم کې سوک وخت هغه اڑولے کی الله تعالی په علم کې ولې انابت پکې نشتا قتل الخراسون تباو بربادی شي الخراسون دروغجن خراس دروغجن توي او خراس شکی تموي شکیان دی الله تبا کی الذين اغاهم چې دي اٹکلیان فی غمرة بخبل جهالت کی دي ساهون غافلا بخبل نشک دي ساهون غافلا يسالون تپوس کی د تکبر په طریقه باندې ایان یوم الدین کله وي د قیامت ورځو هغه دا واقع ده یوم اغورز د قیامت د هم چې دی علی النار پور باندې با یفتنون وسوسولې شي اور وسوسولې شي ذوقوا وسکی فتنتکم د خپل عذاب او د خپل تکذیب هذا دا الذي اغعذاب دې کنتم چوي تاسو به په دی باندې دا عذاب هم تستعجلون په جلدی غوښتو کنتم وي تاسو به دې عذاب لرا تستعجلون په جلدی باندې غوښتو بشارت ان المتقین بشک متقیان فی جنات په جنتونو کې به عیون بچنو کې وي اخرین اخلی بما غساتهم چور کې دي طرفهم رب دي انهم بشکدوی کانوا قبل ذلك مخکد جنت داخلين محسنین نیک عملا کانوا دی قلیلا لک من الليل دشپه ما يهجعون ما زائد ده ما يهجعون خوب به کو دشپه ولک خوب کو ډیر به عبادت کو وبالاسحار د سحر په ټیمونو کې هم دي استغفرون بخنه وغختلا دشپه په اخره کې تهجد یادې وفي اموالهم داغي په مالونو کې حق هي سوا
للسائل هغه سوالګر د پاره چې سوال وکول محروم او دغه سوالګر د هغه سوال د هغه غریب د پاره چې سوال وینه کول للسائل غریب د پاره چې سوالګر یو والمحروم هغه غریب چې سوالګر نو محروم ناس کو قانع وو فی الارض پزمکه کې عقلی دلیل وس آیات دلائل دی للموقنین د پاره د یقین کوونکو د الله په وحدانیت باندې وفي انفسکم ستاسو په نفسونو کې دلایل شتا افلا تبصرون تاسو نه ستاسو په نفسونو کې خوراک وکي اسکاک وکي په یو لار باندې وزي په بل ځای باندې دغه شانې د سچ خوري سچ سکي د سنوینه جوړ شي سنا میتیاد جوړ شي سنا بول جوړ شي سنا غایت جوړ شي سنا غوخه جوړ شي او په السماء رزقكم او پاسمان کې ستاسو رزق دی او ما هغه سم پاسمان کې توعدون چې ستاسو دغه وعده کیږي پاسمان کې ستاسو رزق دی د رزق اسباب دي یعنی باران د بر نه راوري او ما توعدون هغه چې ستاسو وعده کیږي دغه جنت دی او هغه تقدیر دی یعنی دا په اسمان کې بر الله جوړي او رب السماء زمانه د اسمان پر رب باندې قسمی والارض زمانه د زمکه پر رب باندې قسمی انه یقینا دا خبره لحق حق دا مثل ما دسه انکم تنطقون لکتاسو چې خبرې کوي امام قرطبی رحم الله دی واقع لیکلی دا وی دا مشهور امام اسمعی تله حجلا وی باندې چې زما خاطر ماته ویل چې ای سړی او درې کما ته خبر کو زه ته ودرې دلم ما ته د کوم زنه راغلی ما چې وکتل غاړي د لیندا چولې دا پلاس کو سره تور دا باندې چانو څنګه شکل یې غشان ولال دی ویل ما ته د کوم زنه راغلی ویل ما ورته ویل چې من موضع یتلا فيه کلام الرحمن دا هغه زین راغلی ما په کوم ځای کې چې د الله کلام لوستل کېږي دغه زین راغلی ولا باندې چې زهران شو چې کلام الرحمن یتلوه الادمیون دا الله کلام دی انسانانه وي ویل چې او ویل ما ته ویل چې ته ما ته کلام ته ویل شي ویل چې او ویل په دې مطلب کې کېناستو ویل ما ته د سورۃ زاریات شروع کو چې دې آیت لراله ما چې فی السماء رزقکم وما توعدون پاسمان کې ستاسو رزق دی او جنت هم پاسمان کې دی وی چې بس نور سموایا وی چې زړه کم عقل یې مل جوړي وی زمونږ رزق الله پاسمان کې چول دی موږ پسمکه کې ګورو دا موحدو د دې یقین ولغه لیندې راواغسله ویش لا ولایسته گزار کړه اتور راواغسله انیزه خنجر دی په دې او خو سره غي په دې لبکه ولا ورکړه او هغه نحر داغي وکړو اخرى پریوتو هغه حلال کو او چې د سیسوک زی غلم غوخه ورکړي او چې د سیزي او د اوخه ټول تقسیم کوول دا زړه پاسمان کې د منګاسي په دنیا په سر راګیایو وېزه حیران چې باندې چې خو دې کارو کو تلندم دندینم خلاص شو د غشنم خلاص شو د اوخنم خلاص شو نور یقین خو نه مليار نه سمجه دې بازي امیاني یره ول دا قسم ولې د ډېر ناشنا دا وی کال لزبیا حجر عالم کال یو کال بس دغه په جندلې مجدا اسماعی دې وېزه په دې مطلب کې روان یم ویل ماته وي چې یا اسماعی دا سي په دیمي आवाज ماته سوګ आवाज کوي ما جو کتل پیدا هو اعرابي اق باندې چي دې خيستا برابر ټیک ټاک لینده بینده وسنشتا ویل ما ته ویل چې اسماعی ویل چې پروس کال دراته یو آیت ویلو د الله کلام او تا ویل چې رزق په اسمان کې د موږ پزماکه کړو ما په اسمان کې شروع کو سم مالدار شوی ما دې یقین وي و چې داسې مالدار مدرسه کیمرا د نشتري حج لراغله مو مالونه او دولتونه او جیدادونه هر څه الله را کړی دي یره لګ د الله کلام را ته نور ونه وي لخوان را لراکی ول مورته جوړل نو ول بیا مورته وکین است ما ته بیا د ایت شروع وفي السماء رزقكم وما توعدون ویل چې ودرېګا وی چې پروس کال کوم وعده کړي وا هغه سر در رسیدلې ده الله تعالی وعده رښتیا ده بالمخ کې وایا ول دامي ویل چې فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون زما د اسمان پر باندې قسم وي دا ویل یو چغو وستله ډیر په توجه ناستو چې من الذي اغضب الرب حتى الجأه باليمين دا کوم ظالم دی چې الله دومره غوسه کو چې الله قسم ته محتاج کو ځکه عربیان اسی بیزه قسم به نه کو عربو کې دا رواج چې هم خبر باندې قسم کو ویل چې من الذي اغضب الرب حتى الجأه باليمين من الذي اغضب الرب و د دې چغو کې وس ولست په غزه او ته هټ ټکو شر پریوتو او غزه کې وفات شو دا باندې چې یو آیت په دوه آیتونو ورته هدایت شوی په دوه آیتونو د هدایت شوی نو قران کریم د هدایت کتاب دی
او چې څوک ورته کیني چې دا د هدایت په نیت باندې دغه باندې چې او داسې یقین چې خپل ټول مال جداد ختم کو او یقین یې وکړو الله له مال ورکو الله له شهادت ورکو په حرم کې ورله ورکو په حرم کې دا د قرآن کریم کمال دی. هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین دا اوس د دې سورې زاریات دویمه حصه ده او دا د 15 قومونو ذکر دی پکې تخویف دنیوي او عقلي دلایل په اثبات الاخرت باندې. هل اتاک یا راغله د تا تا حدیث ضیف ابراهیم خبر د میلمنو د ابراهیم علیه السلام المکرمین د عزتمند میلمنو اذ دخلوا کل چرانن وتل علیه د خوالا فقالوا نوی ورتا سلاما سلام ویل السلام علیکم قال ول ابراهیم علیه السلام سلام یعنی وعلیکم السلام ملما بسلام کی داغي جواب موږ د آداب د ملمستیا ویلیو. قوم منکرون تاسو خلق ناشنای قوم تاسو دسی خلق منکرون ناشنای د ابراهیم علیه السلام ویل او یا الله ودا ناشنا خلقو فراغ نوراغ الى اهله خپل کور ته پجا نورایړو بعجل سمین سوربو سورب خیراړو مخکره غلی بعجل حنیذ ورید شوی سورۃ هود 69 نمبر آیت قربنو فقربه نزدې کو آتا دا ادب کې موږ د باندې شي موږ پاتې کړو فقربه ملمت بسړې پلیټ نزدې کې خپل مخ ته ونکتی فقربه نزدې کو داس خیلهم دویتا قال ویل ورتعالی تاکلوا انت خوراک ول نه کوي یعنی خوراک نه کوي په عربو کې رواج روح سره غوړایست روح وسمال داخله دا غډان او چیلیان روح کله تاسو وګورئ د کرک ورزي په دې غټ پر دغه د پاسه پروتي دا داړي مخکاري د غاخونه به ښکاری پروتي او دا صاحبان ته بس خوراک مراک کوي خوراکونه عربونه کړ خوراکونه موږ پښتنو وکړو پښتنو خوراکونه خري عربيان په خوراک نه پويږي روغ چلے راول روغ غټ تال دي نو دا وريجي بس سړی شي او هر سړی به خوراک کوي موږ کرک نه کول نه کوي خکرک کوي کنه سړی بس خاله سنا سکرک دې بکار نه دسو ودا عربيان خلک دې کرک نه کیسه پټي خلک دې اډم خلک نه دي دومره لوی شی خو دی الک لګ لګ راچو چې کله ختميږي نور راچو او روغ شی په د پاسه خو دی خوراک واغی چې دوه درې پټي پکې دي سړی او زړی ود کېږي چې بل خرم نو بل خرم نو به خوري بل لو مګي پادي شي ګرم به پادي شي روغ شی به دغه د پاسه کې دی پتال کې خوري به فاوجزا نو محسوس کړلا فین منهم د دوینا خيفه يرا فاوجزا پزله کې را منهم د دوینا خيفه يرا هغه پوښول قال ورته ویل لا تخف يرګما وبشروه زير ولور کو بغلام دالک علیم د پوها فاقبلت را مخامخ شلا امراته خزر دو سارم را لالا فی سورتن بخبل تیز آواز کی فی صائحتن فی صیحتن سورت تیز فی سورتن بخبل تیز آواز کی سورت سریر القلم ناغسه شوی دی د قلم چغار د سریر وی فاقبلت را مخ شلا امراته خزر دو فی سورتن پا تیز آواز کی جاءت صائحتن پس وقت وجهها وی وہ خپل تندے وقالت وی عجوز عقیم زبڑیم او شندیم غتیز آواز داری عجوز عقیم آلدو انا عجوز عقیم دا غتیز آوازو قالو دی ویل کذالکی تبدقشانی شندی بی دا غسی بڑی بی اللہ بیان بچی در گئی قال ربو کی دا خبر استارب کردی دا انه بشکد الله تعالی والحکیم دا حکمت والا دی العلیم کو هم دے قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا دي ويل قال ابراهيم عليه السلام ويل فما خطبكم سد لوی کار استاسو ايها المرسلون اے پرشتو دا خور کوټي خبر وزیره ادري ولي راغلي اساسو سبل کار مشتا لاس کې سغشي دي بل رواني قملوت قالوا دي ويل ان ارسلنا من لګلې شو ویلا قوم تا مجرمین چې مجرمان دي لنرسل عليهم دې لپاره چې موږ راولې کو په دوی باندې حجارتن کانی من توین د خاورې د خټې نه پاخو مسومتن نوم لیکل شوی په دې باندې اند ربک استادر د طرفنا للمسرفین د زیاتی خورو فاخرجنا موږ راوي استل من هوا سو کان فی چوب دې کې من المؤمنین د مؤمنانو منان تراوي استل پما وجدنا فيها من ونمندل پدې کې غیر بیت سوا د یو کورنا من المسلمین د مسلمانانو مؤمنین مسلمین په یو ځکه چې راشي یو معنی بیا بس د مسلمانانو په کې یو قرآن یو دلو د اسلام لوريانی وترکنا فیها من پرې خودو په دې کې آیت نه عبرت
للذین دا خلق دا پاره یخافون چیریږي العذاب الالم دا عذاب الیم نا عبرت سو بحر مردار او یادا چې دا کلی را پاستر کړل دا عبرت وګره وفي موسی د دوی مواقع امنګ پرې خو دی په موسی علی السلام کې هم نه خدای عبرت وترکنا فی موسی آیا اذا رسلناه کله چې موږ لګلو دا اله فرعون ته بسلطان مبین بخار دلیل باندې فتولى نو واغختو پشاشو برکنه د خپل طاقت په وجبانه بقدرته بقوته بجنوده وقال ویل ساحر دا جادوگر دے او مجنون یا خلی ونه دے فاخذنا من ونی ودلرا وجنود او د لخر منی ولی فنبذناه من گزار کړل دی بلیم په دریاب کې وهم لیم ذان ملامت کو بیا وفي عاد وفي اهلاك عاد ترکنا آیا من پرې خو دلا په هلاکت د عادیانو کې نخا د عبرت اذا ارسلنا عليهم درې مواقع کله چې موږ راولې کله په دی باندې الريح هوا العقيم خالي ود خيرنا شندي وا ما تزرون پرې خو دو من شين یو شي اتت چرات لبدا هوا عليه باغي باندې سبه نه پرې خو دو الا مگر جعلت هو غرزو بیا غلرا کرمی پشان د بوسو یا پشان د خاورې رمیم ستوي رمیم زوړ شي ته ویل کېږي او یا رمیم یو خاورې بل دوړی یو دوړو الوزي کنه لکه دلته کار کېږي با نو لږ وخت پس ګوري په دې به یو ته جمع شوی هغه ته رمیم عباروي نه الا مگر جالت هو غزو بیا غلا کرمی په شانتی دو اډوکو د زرو یا د دوړو د ګردونو کرمی په شان د ګرد په شان د دوړي یا په شان د ورستو اډوکو د ټول صحیح دي وفي ثمودا وتركنا آية في إهلاك ثمود سلور مواقع او په هلاکولو د سمودیانو کې موږ نه خبرې خوایې قیل لهم کله چې دوی ویلې شو تمتعوا فایده حاصل کړئ حتی حین د وخت پورې فاتوا دي سرکشي وکړه عن امر ربهم د خپل رب د حکمنا فاخذتهم الصاعقه نو ونیول دوی لره چغې هم ينظرون دي قتل دی عذاب ته فمستطاعوا طاقت نو د دوی من قیام د ودرېدو فما كانوا منتصرين او ندی بدل غسته شو د ځانو قوم نوح پنځم نمبر واهلكنا قوم نوح من هلاک کړو قوم نوح عليه السلام من قبل مخکي انهم بشکدوی كانوا قوما يقوم فاسقانو والسماء بنيناها بايد وس عقل دلائل په باعث باندې اسمان من جوړ کړی دی بايد په خپل لاسونو باندې و ان لموسعون بشک منګه قدرت لرون کیو موږ دې طاقت لرو وسه لرو یا باید مراد قوت دی و ان لموسعون معنا و ان لقادرون یا و ان لموسعون من پراخه کون کیو رزق د دې لرا چې دنیا ګډ ته ورسو ول ارض مکا فرشناها من غړولې د فنعم الماهدون خو غړون کیو منګه ومن كل شيء هر سنه خلقنا من پیدا کړی دي زوجین جوړې هر سنه جوړې دي صنفین ذکر انثى سما ارض شمس قمر عرش کرسی وغیرہ لعلکم تذکرون دې لپاره تاسو نصیحت قبول کړئ ففروا الى الله وتختید الله خوالا دنیا پرېګ دوی الله تزان نږدې کې ګناهونه پرې دوی انی بشک ذلکم استغفر لپاره منه د الله د جانبا نذیر يرون كما مبين كارا ولا تجعلوا مگر زوي مع الله اذا الله سر الها معبود اخر بل اني ذلكم استغفر لپاره نذیر منه د الله جانب نذیر يرون كما مبين كارا كذلك دغشان ما اتى الذين نراتلو هغه کسانو ته من قبلهم چې مخکې تیر شو د دوینا من رسولین او پیغمبر الا مگر قالو ویل به ساحر دا جادوګر دی او مجنون یا لیونه دی اتوا سو به ايدی ول توصیت کړی دی به د خبرې د دروغو یو بل تر دروغ وصیت کړی دی چټول بوایو بل هم بلګی دی قوم یقوم د توابون سرکش دی فتولى عن مخواړو د دوینا د بیان نه بعد فما انت نیت بملوم ملامت بدیبانه وذكر نسيت کو قرآن باندې فإن ذکر بشک نسيت کول د قرآن تنفع المؤمنین پیدا ورکې مؤمنانو ته سوق مؤمن دغه دی فائدہ فذكر ان نفعت الذکر بل ذکر غلو نسيت الا کو چې کله نسيت پیدا کېدل ته وي تنفع پیدا ورکې جوابدار چې مؤمن لور کوي کنه وما خلقت الجن والانس د علت د فر د فار دی موږ نه دی پیدا کړی پیران انسانان الا ليعبدون مگر د لپاره چې عبادت وکي زما په شریک ټول ما اريد زنه غواړم منه د دوینا من رزق د ځان د لپاره رزق
د ځان د بار د رزق نه غواړم وما اريد زه نه غواړم ايطعموني چې مال خوراک راکړي ان الله بشک الله تعالی هو الرزاق دا رزق ورکون کړي ذو القوه طاقت والا المتين مضبوط طاقت والا ذو القوه طاقت والا المتين مضبوط ده فإن للذين بشك دا خلق دا فارا ظلموا ظالمان ذنوبا حسيدي مثل ذنوب أصحاب بشاند رئيسو دا ملغرو دا دوی کم چې په خوا هلاک شوي دي هغوی له الله کم حصې د عذابونو ورکړی وي د دوی هم دي فلا یستعجلون په جلدی دی نه غواړي د حصې به الله ول ورکوي د حصې د څه دي ذنوبو نصیب ته ویل کېږي فإن للذین بشک دا خلق د پاره ظلم ظالمان ذنوب حصہ دا مثل ذنوب اصحابهم بشانت د حصے د ملګرو د دوی چې کوم هلاک شوی دي فلا یستعجلون بجلتی د نه غواړي دا بيستعجلونی زمان دی بجلتی نه غواړي ذنوب بوکې ته وای کوم بوکه چې ډکه یاغې ته ویل کیږي فویل هلاکت للذین خلق د پاره کفروا چې کافران دي یومهم د وجه د هغه ورځ نه الذي هغه د یومهم د وجه د ورځ د دوی نه الذي هغه یوعدون چې دې صداغي وعده کیږي چې د قیامت ورځ ده د هغه هلاکت لري دوی د پاره وایلک بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور دا سورة الطور دے دا مکی سورت دے 52 نمبر دے قرآن کے 76 نمبر دے 76 نمبر دے پر ترتیب دا نزول کے اور دا الف لام میم سجدے نباد نازل دے ربط دمخ کی سورت سرا دادی د زاریات سرا پتیل صورت کې اثبات القیامه مع الدلائل العقلیه او پدې صورت کې هم اثبات القیامه مع الدلائل العقلیه یا بالدلائل العقلیه عقلی دلایل سرا یا د عقلی دلیل باندې تقې یو مضمون دی د دواړو یوم تمور السماء مورا او تسير الجبال سيرا او موضوع يم دقه دا کم چې د سورۃ قاف دا کم چې د زاریات دا او کم چې د تور دا چې اثبات القیامه بسم الله الرحمن الرحيم والطور زماد قسمی د تور په غربانه تور غر یو برکتی غر دے موسی علیہ السلام ته نبوت ملاو دی وکتاب زماد قسمی په کتاب باندې مستور چې لیکل شوی دی دین مراد یا تورات ته یا ته مراد لوح محفوظ دی یا ته مراد انسانانو عمل نامې دی یا قرآن مراد دی فی رقن پا پانو کی لکلے شوے دے منشورن پا خرورو پانو کی یا رق سرمن تموی فی رقن پا سرمن کی منشورن چی خور شوے دا پا سرمنو کم لکلے گی دو پا خواب سرمن پا موا پانے میں بہر سکی پا لکلے گی دو رق والبیت المعمور قسم دی زمان پا بیت معمور بانے پا کور بانے چاباد دے پا عبارت دا فرشتو بانے بیت المعمور دا کعبی دا پاس پاسمان کی دا کعبه دغه فرشتو کعبه ده و مسمان کې والسقف المرفوع زما دي قسمی پاچت باندې چوچت کړل شوی دی دا د کعبه چت دی یا د جنت یا د اسمان والبحر زما دي قسمی په دریاب باندې دا بیت المعمور دا د فرشتو کور دی پشپغم اسمان کې دی شپغم اسمان کې والبحر المسجور او زما دي قسم په دریاب باندې المسجور چې ډک دی د وبونه مسجور دوبونه ډک دی یا مسجور په معنا د سوزولې شي باندې زما دي قسم په دریاب باندې المسجور چې په دې باندې اور په بل شوی دی یعنی اور په بل شوی دی سمانا ان تحت البحر نار د دریاب د لاندې اور دی یا قیامت کې به د دین اور جوړیږي د وبو به ختميږي د وبو چې د هایدروجن او اکسیجن نه جوړی دي الله به دا بان ختم کی او الله به تی اور جوړ کی دا قسمون الله تعالی او شپږ جواب قسم څه دی
د هر څه گواه دي چې ان عذاب ربک بشک استا در عذاب لواقع خامخرات لونکې ده. دا قسمونه الله زکه وکړل چې د گواهان کړل په دی باندې. ما له نشر د بار من دافع نشر د قیامت د عذاب د بار من دافع سوق د فکون کې سوق به دفن کی یا دافع په دف باندې د پکیګ نه راضی به منع په معنا یوم فورز باندې د یوم منصوب ده ظرف ده عامل پدې کې څه ده واقع کېږي په اورس کې تمور السماء چې چورلې به اسمان مون بچورلې دو سره تویږي بداسي حرکت بګي وتسير الجبال غرنا برواني سيرن پتلو سرا وتسير الجبال زبدا غرنا سيرن پگر پتلو سرا غرنا بروان شي ساري يسير سير فويل هلاكت ده يوم ايدين بدا اورز باندې للمكذبين د پارا د دروغ جنو الذين كسانهم چدي في خوز فقبل باطل خبر کې يلعبون باطل لوبه کې باطل عمل کې خوز قول باطل يلعبون عمل باطل فخپل مشغلو کې په باطل خبرو کې يلعبون لوبه کوي یوم فورز باندې یدعون بدیکو دیکو بوتل شي په کوسو بوتل شي الی نار جهنم د جهنم ورته دعن بدیکو دیکو سرا ورته ویل کېږي هذه النار دا ور دي التي اغا كنتم چوي تاسو بها پدی باندې تو کذبون تکذیب هم کو افسحر هذا ايدا جادو دی وسو ام انتم یا تاسو لا تبصرون سینینا یا سمنلیدل اسلوها نو تاسو داخل شي دی ورته پسبرو که صبر کوي ولا تسبرو که صبر نه کوي سواون برابر علیکم پتا سو باندې تاسو صبر او تاسو نه صبر انما تجزون یقینا تاسو ملاویږي وا ما غسو کن تاسو ته بدل درکول کېږي ما دا اعمال کنتم تعملون کما ما تاسو کول وز بشارت ان المتقین بشک متقیان با فی جنات بباغون کی وی نعیم و نعیم بنعمتون کی وی فاکهین خوندون با اخلیف بما با زبان آتاهم چورکی دوی تربهم رب ددی ووقاهم وساتب دوی لربهم رب ددی عذاب الجحیم دا عذاب جهنمنا الله وجه خرو کلو خریتا سو وشربو سکي کلو خریتا سو وشربو سکي هنيئا اكلا هنيئا فخشالي سرا بما كنتم تعملون استغفر عمل بوجبانه متکئین علی سرر ډډبون کې په کټونو باندې مسکوبتين چې په سب پراتوي په قطار باندې ترتیب پراتي ګډوډ باندې وزوجناهم من بول ودونه کو به هورین د هورو سره عین د غټو غټو سترګو والا هورو سره یا وزوجناهم جوړو کوم ندي سره به هورین عین هوري غټو سترګو والا خيسته سترګو والا والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل دي وتبعتهم تابعداري کړل د دوی ذریتهم د دې اولاد به ایمان د ایمان سره الحقنا بهم ملګری کول دوی سره ذریتهم د دې اولاد د یو کس د ایمان په دغه اولاد هم جنت ته ځي خو د ایمان د شر سره مخکې د مضمون مونږ ویلو او مالتناهم من بکم نکو د دوی نه من عمل د دې د عمل نه من شي څه شي کل مرین هر سړی بما کسبا د خپل عمل رهین انتظار وکي بما کسب د خپل عمل رهین منتظر بوي وامددناه موزياته من دوی لرا بفاکهه میوه ولحم غوخ مما يشتهون اجدي غواړي يتنازعون د یو بل اخلب فيها په جنت کې کاسن جامنا لا لغن فيها نبيس کنزل لا لغن فيها فزل خبر بني فيها په جنت کې یا لا لغن نبي بیکار مشروب فيها په کاسو کې بیکار مشروب بني ولا تاثيم نو په کې کنزلي یا تاسیم کلغوا غلط خبر ته وي تاسیم به کنزل ته وي او کلغوا باطل مشروب ته وي تاسیم بیا ویل کېږي سو د دنیا شراب بیکار شراب بنئ ولا تاسیم نو پدې کې دروغي د دروغ شراب به کې نه یا ګناه وسوګ نه کوي کنزل بنه کې لا لغون فيها نبي صلی الله خبره پدې جنت کې ولا تاسیم نو پکې دروغ او کنزلی ويطوفوا او زرازب عليهم د دوی د خدمت د پاره غلمان الکان لهم د دوی د پاره بویا د دوی الکان بي د دوی الکان سمانا غلمان د جنت د پاره پیدا شوی دي او دی به وي بوډاګان کیږي نو لایک ګورونه آباد دا سوق دی ودا د مشرکانو اولاد دی بازي علماء لیکلي دي او دوی مدار چې الله تعالی به جنت کې پیدا کی کانهم گوی کې دی لولو ان ملغلر دی مکنون پسې به کې پټه ساتلې شوی دي خيسته ماشومان به خدمت کوي واقبل بعضهم مخامخ بشي بعض د دوینا على بعض بعضو تساءلون تپوس بکې دی ول د خوشالي تپوس قالوا دی وو ان كنا قبل منغو مخکی فی اهلنا بخبل حمزول کی مشفقین د الله نه یریدو او زمنګ حمزول نه یریدل
فمن الله علينا الله احسان کو بمن باندې ووقانا من وساتلو عذاب السموم عذاب د ګرمي هوانا انا كنا من قبل بشك من مخکي ندعوه الله تمازون کول انه بشك الله تعالی هو البر دا احسان کون کې بر په معنا د بار روندا احسان کون کې ده الرحیم همیشه مهربان ده. اوس د دې اخوا اخر حصہ د قران کریم د ترغیب د قران کریم بیان ته ترغیب ده او سره پیغمبر خدا ته تسلی او زواجر او تخاویف. فذکر نسیت کا وخلق دا فما انت نیتو بنعمت ربک د خپل رب نعمت باندې کاهن نه. فذکر نسیت کا وخلق دا فما انت نیتو بنعمت ربک په سبب د نعمت درب ستا به کاهنو ستا درب چې ستا نعمت نو پتا بنه د الله نعمتونو چې راوړېدلې دي نو کاهن نشي کېدلی. خلک ته تاسې کاهن وي ولا مجنون لیونه ام یقولون دا خلق وي شاعر دا شاعر دے نتربص به من با انتظار کو د په بارک ریب المنون د حوادثو د مرګو حوادث براشي او متسته مرشي. قل ورتوا تربص انتظار کوي فإني ذو معكم استاس سرا من المتربصين د انتظار کوونکو نه ما ام تأمرهم یا امر کوي دوی ته احلامهم د دې عقلنا بهذا د دروغو ام هم یادي قوم يقوم د تواغون سرکشه ام يقولون دا خلق وي تقوله دا کتاب د ځان جوړ کړی د دروغ ویلي دي بل لا يؤمنون بلکې د ایمان دراوړي فلیات نور دی وړي به حدیث یو خبره مثله د دې پشانې یو آیتو ان کانوا صادقین کدي رښتینی وي. دا 5 نمبر چیلنج دی چې د یو آیت په باره کې الله تعالی چیلنج ورکو چې ټول قران رانوړو لس سورتون رانوړل یو سورت رانوړو نو اوس د څه وکي یو آیت دی راوړي فلیاتو به حدیث را دی وړي یو آیتو مثله د دې قران په شان فساد او بلاغت کې ان کانوا صادقین کدي رښتینی وي. ام خلقوا من غیر شیء آیدی پیدا شوی دی بے فائدې ام خلقوا من غیر شیء آیدی پیدا شوی بغیر د خالقنا ام هم الخالقون یدی ځان په خپل باندې پیدا کړی دی. ام خلقوا السماوات ایدی پیدا کړی د اسمانونو ایدی پیدا کړی د اسمانونو او الارض ازمکا بل لا یوقنون بلکې دی یقین نه کوي. ام عندهم خزائن ربک ام عندهم عایشته دوی سره خزائن ربک خزانه استاد رب د نبوت او د رزق او د مال د دولت. ام هم المسيطرون یدی نگرانان دي د دې ارسو ام هم یدی المسيطرون مقرر شوی نگرانان دي د الله رجانبا. ام لهم سلم یاشته د دوی د پاره سب اندر پای پړوي یستمعون چې دی وګ دی فيه پدې کې فيه معنا علیه ام لهم سلم یاشته د دوی د پاره اندر پای یستمعون چې وګ دی د فرشتو خبرو ته فيه پاغه باندې نو فلیاتون را دی وړي کنه مستمعهم داویدا د اوریدو د دوی چې هغه داو د اوریدو کې مستمعهم اوریدون کې د دوی چې داوا کوي چې ما د فرشتو خبر اوریدلې ده بسلطان مبین ښکار دلیل چې هغه ویلي شرک جایز دی. ام له البنات آیا د الله دی لوریان وی ولکم البنون استاسو لزامنی هم تسالهم آیا غواړي تر دوی نه اجر په هم دوی من مغرمن تاوان نه مسقلون درانه شوی دي ته پیسې غواړي دینم پریوي. ام عندهم آیا د دوی سره الغیب علم د غیب دی په هم دوی یكتبون دا غند لیکل کوي. ام یریدون کیدا آیا دوی جوړي چل ام یریدون ایدی چل کوي ام یریدون ایدی اراده کوي کیدن د چل د جوړولو د مکر د جوړولو فالذین آکسان کفر ج کافرون هم المکیدون دی براګری کې په خپل چل کې. ام لهم الہ ایشته دی د پاره الہ غیر الله سوا د الله نه نشتا سبحان الله پاک د الله تعالی عما دغسنا یشرکون چې دی شریک جوړي د الله سره و ایرو کدی اوینی کسبن ټوټا من السما د اسمان نه کسب جمع دو کسبن واحد دی ساقطن را پریوتون کی دی وینه ټوټه د اسمان را پریوتون کی چې عذاب راشي. یقول دی به وای صحابون دا ورز د مرقومن ګرا دا ورز را کوزش ولا دمر دی په عنایت کیو پدرهم بریک د دوی حتی دا وخت پورې ولا کوچ ملاوشي یوم د خپل ورځ سره الذي اغرز سره فيه جبدي کې یصعقون بهوش بکړل شي یصعقون یا پتندر به ولګي سوایقه و پیراشي یصعقون پتندر به ولګي تندر و پیرا پریوزي یوم پاورز باندې لا یغنی نبشد فکول عنهم د دوینا کیدهم د دې دا چل شیئا هیڅ قسم ضرر ولا هم ينصرون نور دې مدد وکړل شي. و ان بشکا
للذین دا خلق دا پار ظلمو ظالمان دی عذابا عذاب دی دون ذالک مخد آخرتنا دا قبر عذاب دی بدر کے دی حد کے دی عذاب کے دی دنیا عذابون دی ولكن اکثرهم اکثر دین لا يعلمون پوہیگنا واصبر تسلی دا باخر کی واصبر صبر کوا لحکم ربک استاد رب د حکم د خپل رب حکم ته انتظار کوا واصبر انتظار کوا لحکم ربک د خپل رب حکم ته فإنک بشکتو بأعیننا بمرآنا زمن دستر ګدلاندې وسبح تسبیح وایا بحمد ربک سر د سنا در خپل حين تقوم کله چې پاسېږي د خوبنا الحمدلله الذي احیانا بعدما اماتنا واليه النشور دا دعا وایا یعنی تقوم من مجلسک سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دا دعا د مجلس ته ختمې دودا ومن الليل شپې فسبحوا تسبيح وایا وادبار النجوم او رستو د پستورو د پریوتونا مطلب د فرض نو رستو بیا سنت کوا او یا دادا چې کله ستوري پریوزي نو ستوري چې پریوزي ادبار ستوري پریوزي خورزي کنه دارت بیا د سار سنت او د ساری فرض ته مراد دی بیا نو من الليل د شپې تسبح او تسبیح وای دا تهجد شول چې ټیم ختم شو اذان شو ادبار النجوم او ته تسبیح وای د ستورو نو ورستو رستورو پریوتو نو ورستو خدا د ساری سنت او ساری فرض شو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی صحبه اجمعین.